یو کلمه ده لا حول ولا قوة الا بالله. ډیر اسانه کلمه ده خو د دې ډیر فواید دي، ډیر فائدې دي. یو فائده دا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په لا حول ولا قوة الا بالله کې یو کم سل بیمارو علاج ستا او د ټولو څخه کمه بیماری غم او پریشانی ده. نو که چیرې ته په غم کې مبتلا یې او یا په پریشانی کې مبتلا یې نو دغه کلمه وایه لا حول ولا قوة الا بالله. دغه شروع کا ان شاء الله غم او پریشانی به دې ختم شي. دومره فائدہ دا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک په ورځ کې سل واره دا کلمه ووایي لا حول ولا قوة الا بالله، دیبا الله تعالی هیڅ چاته محتاج نه کی، دیبا هیڅ چاته محتاج نه. دریم فائدہ دا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو دا کلمه ډیره ډیره وایاست لا حول ولا قوة الا بالله، چې دا کلمه د جنت د خزانو څخه یوه خزانه ده. څلورمه فائدہ دا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم انسان د کور څخه وځي نو دا کلمات یې وویلو بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله، نو الله جل جلاله ورته وایي زه ستا دپاره کافي یمه، زه ستا د ټولو کارو کافي یمه، زه ستا حفاظت زه کومه، ستا رحنمایي به زه کومه. الله جل جلاله ورته وایي ستا ضامن، ستا حافظ، ستا کافی زیما. کچا دا کلمه وویله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. نو باید موږ تاسې دا کلمات وایو. دا ډېر اسانه وظیفه ده، کم سے کم او تا دا په ورځ کې سل واره ووایو لا حول ولا قوة الا بالله. که څوک دا کلمات وایي هغه به هېڅکله چاته محتاج نسي. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا کلمه چې ده دا د جنت د خزانو څخه یوه خزانه ده.